به راځي. عمران خان وایي چې یاره الله خو هېڅ ګراني نه راغلې را به نوره ګراني به راځي. مونږ په دې باندې یریان یو چې دا خلک په څومره کم حد پورې به برداشت کوي. بیا دغه شانتې که وګورئ نو خصوصا په دې زمونږ صوبې سره به زه خبره کومه چې دې صوبې خو پکار دی چې هغه ټولو کې زیات دې طرف ته توجه ورکړی وي ځکه چې ټولو کې زیات سیټونه دې صوبې کې اخیستي دي. خو که مونږ وګورو نو تېر 15 کالو کې دلته کې څه ونه شو. آخري 15-16 میاشتو کې د BRT په نوم باندې چې یاره غټ پروجیکټ مونږ شروع کوو د پېښور ښار لپاره د پېښور د ټریفک مسلې حل کولو لپاره هغه مونږ شروع کوو. هغه دا دی تقریبا 1.5 کال تیر شو. اوس پورې پته یې نه لګي چې کله به کمپلیټ کېږي او د هغې به کله فایده خلکو ته رسي. او د یو کم 50 اربو نه شروع شو او دا د 100 اربو نه واړې ده. که صحیح معنو کې دا 100 اربه په دې پېښور ښار باندې لګېدلي وو نو تاسو به کتلي وو چې دا پېښور ښار نه به څه جوړ شي. خو داسې منصوبه شروع کړې شوه چې د هغې فایده هم دې قوم ته نشته دې خلکو ته نشته او د هغې که فایده وي شاید کیدای شي یو څو خلکو ته یو څو اشخاصو ته به وي خو عام دې قوم ته او د دې پېښور خلکو ته هغه لحاظ سره نشته. په دغې حوالې سره مونږ دا مطالبه کوو چې یو خو دا 1.5 کال د خلکو چې کوم تاسو ضایع کړو دا کوم اذیت نه چې روزانه د پېښور دا خلک د ټریفک د اذیت نه تېرېږي د هغې لپاره او بیا خصوصا چې دا 100 اربه روپۍ چې ضایع شوې په دې باندې پکار دي چې تحقیقات وشي او مونږ نیب ته دا خواست کوو چې د دې پروجیکټ چې دی بلکل تاسو تحقیقات وکړئ او دې کې چې چا غلطۍ کړي دي دې کې چې کوم غلط ډیزاینینګ شوی دی دې کې چې د قوم نه اړو تپوس نه شوی د هغې پکار دی چې د هغې سزا چې دی د خلکو ته ملو شي ځکه چې دې قوم سره ډېر لوی زیاتی شوی دی. بیا دغه شانتې که موږ وګورو نو پرون نابله ورځ وزیر اعظم صاحب بیان ورکړی دی چې 18 ترمیم نه ټولو کې زیات نقصان مرکز ته رسېدلی دی او مرکز که نن ورسره پیسې نشته نو دا د 18 ترمیم د وجه دی. ستاسو د نظر نه به دا بیان تېر شوي. زه وزیر اعظم صاحب ته دا ډېر په معذرت سره ویل غواړم چې وزیر اعظم صاحب زما خیال دی ته 18 ترمیم باندې هم نه پوه شوي ته نه په آئین باندې لا پوهېږې نه د حکومت چلولو په طریقې کار باندې پوهېږې ځکه چې 18 ترمیم کې صوبو ته وسایل نه دي میلاو شوي اختیارات ملو شوي دي خو پیسو سره د 18 ترمیم باندې کار نشته. د وسایلو تقسیم چې دی هغه د NFC اوارډ په ذریعه کېږي او NFC اوارډ چې دی هغه د 18 ترمیم د کېدلو نه مخکې نه شوي دی. مونږ خو دا جاړو چې پکار دا وه چې د 18 ترمیم نه پس بیا NFC اوارډ شوي وي چې صوبو ته زیاته حصه میلاو شوي وي. صوبو ته هغه لحاظ سره هغه پیسې هم هغه لحاظ سره میلاو نه شوې او ته اوس دا وایې چې که مرکز کې پیسې نشته نو دا صرف د 18 ترمیم د وجې دي دا ته نه پوهې په دې شي باندې ځان پوهې کا که چا تاسو دا لاین درکړی دا غلط لاین درکړی دی دا د هغې خلکو لاین دی چې کوم غواړي چې په وفاق په سطح باندې بیروکراسي زیاته وي په وفاق په سطح باندې چې ټول اختیارات وي او د هغوی دا خیال وي چې دا ورکوټې صوبې چې دي د هغې تپوس ته لیکول پکار مونږ ورته دا ویل غواړو چې که ته دا وفاق صحیح طریقې سره چلول غواړې دا ملک ته غواړې چې صحیح طریقې سره ترقي وکړي نو د هغې حل په دې کې دی چې صوبې ته خود مختاره کړه صوبو له اختیارات ورکړه چې صحیح طریقې سره د خلکو د مسایلو مطابق د ضروراتو مطابق چې دی د هغوی مسلې حل شي صوبایي حکومتونه چې دي هغه مسایل حل کړي. نن که د چا دا خیال وي چې مضبوط وفاق په ذریعه به چې دی مسایل حل شي نو د هغې موږ ډېر تجربې کړي دي. د مارشالاګانو په دور کې همدغه تجربې تېرې شوي دي. نن هر څوک په دې شي باندې قایله دی چې د یو صوبې چې خپل وسایل وي نو هغه صحیح طریقې سره په خپل خلکو باندې صحیح طریقې سره لګېدلی شي. نن ضرورت د دې دی چې مونږ دا وسایل چې دی دا نورې صوبې له ورکړو او صوبې هغه لحاظ سره دا چې طریقه مخکې نور روانه کړي. دغه شانتې که وګورئ نو دې اته میاشتو کې مونږ دا ونه لیدل چې وفاقي حکومت چې دی هغې د مسایلو د حل لپاره څه دغه رویستلي
او دا ما نه مخکې چې سیکرټري صاحب خبره وکړه چې کله د چرګو د اګو خبره شي، کله د کټو خبره شي، کله د چیرو خبره شي، موږ خو اوسه پرې پوه نه شو چې دوی به څنګه دا مسایل حل کوي. موږ ورته دا ویل غواړو چې وزیر اعظم صاحب د الیکشن نه مخکې تا 3 خبرې اهم کړې وې او موږ غواړو چې په هغې باندې عمل وشي. یو تا ویلو چې 1 کروڑ نوکرۍ به ورکومه، اوسه پرې موږ ته په هغې باندې څه ښکار نه شو. د دې پېښور دا ځوانان تا نه تپوس کوي چې په دې باندې به کله عمل درآمد شروع کېږي، موږ ته تاریخ وښایه. دویم تا ویلو چې 50 لکه کوره به جوړو. نو ټیک ده چې وزیر اعلی پنجاب چې دی هغه خو ځان له لومړنی کور په زما خیال په لاهور کې هغه کار روان کړو، خو د پېښور دا ځوانان تا نه تپوس کوي چې کله به دې غریبانو ته کورونه میلاویږي. دغې تاریخ هم موږ ته وښایه. Go Imran! Go Imran! Go Imran! Go Imran! Go Imran! او بل موږ ته د دې چې جواب راکړه چې ګراني خو موږ ولیدله، تاسو وایئ چې ټیکس نه بغیر ملک نه چلي، موږ دا هم ولیدل. موږ اوسه پورې دا شی برداشت کړو، خو دا راته وښایي چې کله پورې به دا برداشت کړو، ځکه چې نور اوس د خلکو د وس نه دا ګراني وتې ده. تا خو ویلي چې زه به د کرپټ خلکو نه پیسې اخلم او هغه به په دې قوم باندې لګوم. اوسه پورې خو موږ ونه لیدل چې په هغې باندې څه داسې عمل شوي. اوسه پورې یو پیسه راننه، بلکې الټا چې دی د قوم نه ته پیسې اخلي لګې او هغه هم صحیح طریقې سره نه استعمالېږي. موږ ورته دا ویل غواړو چې ته وښایه چې بهی تاسو په وفاقي سطح باندې څومره خپل خرچې کمې کړې، څومره چې دی تاسو فرق راوستلو. د دې وضاحت چې دی د قوم ته پکار دی. هله به موږ بیا وایو چې او ټیک ته زه ټیکسونه دغه دي، څو پورې چې تاسو خپل خرچې نه کمې کړې، حکومت خپل خرچې نه کمې کړې، د وزیرانو خرچې نه کمې شوې، هغې پورې چې دا قوم به تاسو باندې هغه شانتې بیا اعتماد به نه کوي. نو د دې سوالونو جواب چې دی د پېښور ځوانانو ته د دې پېښور خلکو ته پکار دی. په دې باندې موږ نور ډېر صبر نه کوو. که موږ ته د دې سوالونو جواب میلو نه شو نو بیا ورته موږ دا ویل غواړو چې ډېر ژر به قومي وطن پارټي به په روډونو باندې راوځي به او ستاسو خلاف به مظاهرې ترجماني موږ د خلکو نور تکلیفات نه شو کتلی. زه اخره کې یو ځل بیا د ملک عثمان صاحب او د هغوی د خاندان یو ځل بیا ډېر مشکور یم. عثمان نن لومړنی تقریر ما ته وایي چې څنګه ما ورته ویم زما لومړنی تقریر نه کم از کم ښه و. انشاءالله دا لومړنی قدم یې کېښودلو او انشاءالله دا سلسله به مخکې مونږ بوځو. په پېښور ښار کې پنیاله صاحب په شانتې مشر چې موجود وي او د هغوی دا ټول ټیم دلته کې چې موجود دی چې دا موجود وي، انشاءالله دا سلسله به مونږ مخکې بوځو. به د پېښور ښار ګوټ ګوټ ته به ځو، ځکه چې دې پېښور ښار سره د شهید وطن حیات محمد خان چیرپو یو ډېره مینه وه. د دې پېښور خلکو سره د هغه یو ډېره مینه وه، ډېر نږدې رشته وه. مونږ به دا هغه زوړ هغه رشته زوړ تعلق چې دی هغه به دوباره بحال کوو. به د دې پېښور ښار په کوڅه کوڅه کې به ګرځو به او دلته نه به دا تحریک او دا اواز به اوچتوو به چې راروان وخت چې دی هغه د قومي وطن پارټۍ دی، راروان وخت چې دی هغه د ډېره مهرباني.